د څه نه پناه غواړي؟ من شر ما خلق، د شر د هغه څه نه چې الله هغه پیدا کړي. هر تا چې کوم مخلوق پیدا کړي پاکي څومره شر دی د هغه نه بچ. مشکات کې کتاب الاستعاذه وته، مشکات کنز العمال کې مستقل د دې لپاره دعاګانې دي چې دینه به څنګه ځان بچ کې. په آی کې تقریبا څه کم سل شیزونه شمارلي دي مشکات کې چې دینه پناه وغواړه، د مارانو نه، د لړمانانو نه، د غلو نه، د شپې د تیارې نه، د مختلف شیزونو دینه پناه وغواړه. من شر ما خلق، الله د شر د هغه نه چې تا پیدا کړی څومره مخلوق دی هغه د شر نه بچ. ومن شر غاسق اذا وقب، او دا شر د تیارې نه کله چې دا پخ شي، چې کله تیار شي نو غلم سوچ کې یاره ډاکه وکوم او په دې کور به کندر وم، الله د غلو د کندر وال نه بچ. الله د ماران لړمانان د شیزونو روزي. یو ځل دلته زما مقتدین هغوی په خپل ملک وران شي، زه به سره راغلم د شپې 11 بجې ته زه تللم هغه بل ځای ته چې ورسېدم دغه اډه کې مخکې چې اډه وه زړه په دې کې په دې لاره کې اوږد مار پروت دی. ما سره رڼا راسوه، ما ګټې وکتلې ګټې ما له ځان سوی چې پیغمبر خو وایي چې مړې کوي مار دی. نبي صلی الله علیه وسلم فقتلوه فی الحل والحرم، په حرم کې مړ کوي، د حرم نه بار مړ کوي، په حالت د احرام کې مړ کوي، په هر حالت کې مار مړ کوي. نو اوس ګټې نشته په څه باندې مړ کوي. زه ته وختم په باره باندې څو ورځې پس کسان رال زما کواله پته چې موږ توبه ویسته موږ به نور غلا نه کوو. ما ورته ویل ولې ته چې د پلانکي ځای نه راووتې موږ ناستو درې ځای په لاره کې چېرې که څوک راتله نه موږ به ډاکه کړو پیسې هر څه به نو موږ یو بل ته رابطه وکړه چې سړی خو راووته ښه مالداره سړی دی پیسې به ترې واخلي. خو چې دا یو نه راواوښتې یو چې زموږ نه خو در واوښتو هغه دویم نه راواوښتې نو هغې ویل چېرې زموږ نه هم در واوښت خو زموږ جرأت ونه شو چې پاڅېدلي وې پسې. موږ چې دلته ته راورسېدو موږ ویل چې موږ به پسې پاڅېږو، خو چې ته دلته ودرېدې ما ته او تا له خبره وکړه موږ خو پوه شو چې دا خو مولوي صاحب دی. نو موږ د یېر نه دې بارې ته یخ ته کېناستو، خو دا م یېره و چې اسنه دې بارې ګټلو راشي موږ ونیږي نوره به موږ ګټو. که دا چېرته د پیغمبر خبره ما نه وی کړې دغه ځای کې چې د شپه راپسې راپاڅېدلي وې موبایل یې م رانه اغوستی رڼا یې م پرې کوله رانه بیا اغوستی. نو الله د شر د تیارو نه مې بچ کړي کله چې دا راپورې شي، د غلو نه م بچ کړي، الله د ډاکوانو نه م بچ کړي، ماران لړمانان نه بچ کړي.